नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला फरमाई چې تاسو ټول مسلمانان مومنان رونه یې او چې کله تاسو رونو ترمیانځ سم مسلې راځي نو پاغه کې نور رونه صلح کوي او د الله تعالی نه یریږي چې پتا سو باندې رحم وشي. نن هغه د خوشحالي او ډیره خيسته واضح مورز ده چې د دوا غټ رونو ترمیانځ صلح ده. یقینا چې په دې کې چا کردار ادا کړی د غټیر د داد ور خلک دي چې دا غیبونګ ډیر استاینه وکړو چې دوا مسلمانان دوه رونه خپل کې بیا خواږه کړل. مونږ د دوام کو چې دا غوی د مینې محبت د رشتہ اوس نور هم مضبوط شي او خوږه شي. یو شاعر وایي چې عقاب ورته خطلو کې دمې کوي چې عقاب ورته خطلو کې دمې کوي پښتانه هلته حجرې لري جرګې کوي. د پښتنو الله تعالی دون رحم او کرم کړي چې داسې مشرانی ور کړی دي چې هغه کلم پښتنو ترمنځ مسلې راشي نو هغه مشران پاغي کې ګرځي کردار ادا کوي او دا کوشش کوي چې دا مسله په خبرو سره مینی محبت پر رشته سره ختم شي. په دې نننۍ مسله چې کما دا روغه جوړه ده په دې کې چې چا کردار ادا کړي دي نو په دې کې ملک انور خان صاحب، ملک جان علم صاحب، ملک خیرگل صاحب، ملک محمدین صاحب، ملک مولانا عزیز الحق عثمانی صاحب، ملک خان باچا ممبر دبرول آغا، مولوی مرسلین صاحب، قاری عبدالظاهر صاحب، مولوی محمد انور، قاری شفیع الله صاحب او داسې نور ډیر شي. دا خلک انتهایی د خراج تحسین خلق دي او نن ورته مونږه خراج تحسین وړاندې کوو چې دې په دې مسله کې منډې تړي واله او د دوی په کوششونو باندې دا مسله د مینې محبت پر رشتہ بدل شو. زه شکریا ادا کوم د دې دواړو فریقینو، د فریق اول د ملک نصر الدین صاحب، ملک پیند خان، ملک ګل رسول، ملک توتیا جی صاحب، ملک ګل سیدین او د سینور د دې ټولو شکریا ادا کوم چې جرګې ته درناوی ورکو، خبره ومنله او دارنګ نن سوله ده. د دې بل فریق نه ملک الحاج ولایت صاحب چې ډېر لوی نوم لري، ډېر لوی حیثیت لري او زمونږ میلمه دی چې دلته راغلی دی، ډېره مننه کوو. یقینا چې جرګې ته درناوی ورکړی دی او اوږې ورسره ښکته کړې ده نو د هغه هم ډېره مننه. ورسره جمدر خان حاجي صاحب او داسې نور چې هغوی د جرګې خبره ومنله او هغه ورځ راله چې نن د دواړه فریقین په یو ځای کې ناست دي، د یو بل سره ملاو شو، جوړ په خیر وکړو او یقینا چې نن به پرشته هم علما ناست دي هغه په مخ کې خبره کوي او چې کلم داسې محفل وي چې هغه د خلقو ترمنځ د مینې محبت او د سولې محفل وي نو په هغې باندې الله تعالی خوشحالیږي. د دې پروګرام باقاعده آغاز کوو او د باقاعده آغاز دپاره زه قاري صاحب ته، شفیع الله صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې زمونږ پروګرام باقاعده آغاز وکړي. قاری شفیع الله صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاک الله، ډیره مننه. د دې نه پس د دې کور خلقو قربانو ته ګل سیدین ملک صاحب ته خواست کوم چې راشي د دې میلمنو شکریا ادا کړي. د هغه سره ملګري ګل رسول ملک صاحب، ګل حسن صاحب، ملک احمد مشوانی، سید حسن امیر صاحب، باد خان و عزت خان چې دا راشي دا ملک ګل سیدین صاحب با د میلمنو شکریا ادا کړي
او دا نور به ورسره خواته لږ ودرېږي. راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل طرفه او د خپل ټول خاندان طرفه راغلي مېلمنو ته او د دې علاقې او د لرې ټولو مېلمنو ته هرکلی او شکریه وایم او الله یې د ټولو څخه وکړي چې زموږ په دې خوشحالۍ کې شریک شو او نن داسې وخت دی چې نن سبا څوک چا راځي نه خو دې شی دی چې دا چا چې په منډه ترلې کړې د هغو سره یې الله پاک ښه وکړي او دا چا چې په کلیسا کې اوس راغلي دي ټول ته الله وکړي ټولو سپین ږیرو مشرانو مېلمنو ټولو هرکلی او شکریه کوم. ډېره مهرباني ګلصدین ملک صاحب. زموږ سره په دې محفل کې د جندول د پولیسو مشر سب ډویژنل افسر ډي اس پي علیم خان صاحب موجود دی. هغه تپاس کوم چې سټیج ته راشي او د فریقینو سره هم خبرې وکړي او تاسو ته مخاطب شي. ډي اس پي علیم خان. معزز مهمان گرامی، مشرانو او کشرانو او همزولو، السلام علیکم. دا نن ډیره زیاته د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې د دې جندول په ثمرباغ او تانې په حدودو کې یو څو کلونه مخکې د قتل مقاتلې کیسونه شوي وو او په هغې کې چې دی نو د وسه پورې هغه دښمني را روانه وه. د دې جندول د ثمرباغ د تانې د حدودو د مشرانو شپه ورځ کوشش وکړو او هغه دواړه مشران دواړه فریقین چې وو هغه یې چې دی نو په هغې کې دواړه جوړ کړو او په هغې کې چې دی نو راضینامه یې پکې وکړله او هغه دغه چې ده نن چې دی نو په هغه د قتل مقاتلو په هغه کیسونو کې په هغې کې چې دی نو نن چې دی نو روغه پکې وشوه او راضینامه پکې وشوله او په دې کې چې دی دغه د قتل مقاتلې هغه دواړه فریقین چې دی دلته کې راغله د یو بل سره چې دی نو تر غاړې وته. زه تاسو دواړو فریقینو ته کوم چې د قتل مقاتلې کیسونه او په هغې کې راضینامه وکړله او یو بل سره چې دی نو تر غاړې وته او بغلګیر شو، نو تاسو ټولو ته زما طرف ته زه تاسو ته مبارکي درکوم، مبارک شئ او الله پاک کوم په دې باندې خوشحالېږي. خدای پاک وایي چې الصلح خیر، چې په صلح کې خیر دی. نو دا ډېر ښه د خوشحالۍ مقام دی او ډېر ښه کار وشو چې دا کم فریقین چې وو دواړه فریقین د مزید تباهۍ نه او د یو بل سره چې دی نو د نورو د دښمنۍ کولو نه د هغې نه چې دی نو بس هغه دښمنیانې ختمې شوې او د دغه تباهۍ نه چې دو بچ شو. والسلام. دا بجلی لاړه خو موږ به خپل لغه جاري ساتو. خیر دی. بجلی دا بغیر ان شاء الله که تاسو خاموشي وکړئ نو زموږ به اواز ته رسي. دا ډي اس پي علیم خان و چې خبرې اترې تاسو واورېدې. جاری به ساتو که نه؟ ګرمي د خلک تنګېږي بیا. ولایت حاجي صاحب ته به یو شعر ډالۍ وي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر، زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر، لار په غره کې وباسي پستې اوبه. دلته ډېر درانه مشران ناست دي نو زړه خو غواړي چې ټولو له موقع ورکړو د خبرو، خو که چا له موقع نه میلاویږي نو تاسو به خاطر نه درنوئ ځکه چې ګرمي وي. کوشش به دا کوو چې زر تر زره دا زموږ محفل سر ته ورسیږي. علما پکې ناست دي نو زه د خپلو د ډي اس پي صاحب نه پس اولنی آغاز د علماو نه کومه. مولانا عبدالظاهر صاحب ته خواست کومه چې هغه راشي او د دې روغې جوړې په اهمیت باندې خبرې وکړي چې دا نن ورځ څونه بختوره او قیمتي ورځ ده چې دوه مسلمانان وروڼه خپلو سره جوړیږي. مولانا عبدالظاهر صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عزتمندو سامعینو، په دې موقع موږ سره ډېر علماء کرام ناست دي او ځینې داسې علماء کرام شته چې د هغو د علمیت او شخصیت نه څوک نه دي خبر
چې په هغو کې یو شیخ دکتور ابراهیم صاحب چې فاضل مدینه منوره هغه هم په دې مقام موجود دی. نو مطلب مې د دې خبرې دا و چې په دې مقام موږ خپل علمیت ښکاره کول نه غواړو، صرف یو څو خبرو ته ستاسو توجه راګرځول غواړو. چې اولنۍ خبره ده چې آیا روغه وشوه جوړه وشوه، نو دې خبرو ته کم ضرورت دی. اسیم روغه وشوه، د ټولو نه اول دې پروګرام ته دا ضرورت دی چې کومه تېروتنه د چا نه شوې ده چې هغه په خپلو تېروتنو باندې سوچ وکړي او استغفار ووایي، د الله نه بخښنه وغواړي، د علاقې د مشرانو کشرانو نه بخښنه وغواړي، حتی تر دې چې د ماشومانو نه هم بخښنه وغواړي. وی ولې؟ کله چې په یو ځای کې نفرت موجودي، عداوت موجودي، هلته د الله رب العزت رحمتونه نه راځي، عذابونه راځي. نو دواړو فریقینو ته موږ دا وایو چې ټول به د الله نه استغفار وغواړئ په دې تېر شوي زندګۍ باندې چې ولې موږ په جهالت کې تېروله. او دویم به د الله شکر ادا کوي که یاره که تېر شوي زندګي زموږ په غفلت کې تېره شوې ده، د الله شکر دی چې دا کمه زندګي به موږ د الله د حکم د پیغمبر د طریقو مطابق تېرو. بل ملکانو ته مې دا درخواست دی او شکریه ادا کومه چې د دې ملکانو سپین روبو مشرانو په وجه باندې دا خبره 50-55 سال بعد راله او هغه دا به هم نه وی. په عامو جرګو کې خلک وایي دوه خاندانونه. زه نن په دې سټیج دا نه وایم چې دا دوه خاندانونه دي، زه دا وایم چې دا یو خاندان مخکې و، خو که دا په دوو تقسیم شوي وو، د مشرانو د ملکانو د علماو د غفلت په وجه دا تر اوسه پورې د یو بل نه بیلو، دا یو خاندان و. عزتمندو سامعینو، په یو طرف باندې ملکانو ته چا چې په دې کې کوشش کړی دی شکریه ادا کوو، الله دې اجرونه ورکړي، خو په بل طرف ورته دا وایم چې تاسو دا 55 سال چېرته وئ چې دا یو خاندان یو ورور د بل نه جدا او تاسو ولې نه یو ځای کول؟ نو عزتمندو ملکانو، سامعینو، علماء کرامو، تاسو ته هم دا وایم چې په تېره زندګۍ باندې استغفار ووایئ چې دا زموږ غفلت و چې دوه وروڼه د یو بل نه جدا وو، خاندانونه به نه وی. عزتمندو، یو څو میاشتې مخکې په 400 کې 3 مړي وشو په یوه ورځ. ملکانو علماء کرامو فیصله وکړه چې تر هغه وخته پورې به نه جنازې موږ دفن کوو نه به بل کار کوو چې تر څو پورې دا دوه وروڼه موږ یو ځای کلي نه وي. جنازې پرتې وې او دوه خاندانونه رال یو ځای شروع وشو، هغې نه وروسته مړي دفن شو. مقصد مې په دې خبره کې دا دی چې غفلت زموږ نه شوی دی، لہذا موږ ملکان به هم په دې استغفار ویو چې دا 15 کاله مخکې 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې موږ دا روغه ولې نه کوله. عزتمندو، قرآن حکیم کې قرآن مجید کې ډېر داسې عملونه شته په حدیثو کې چې الله رب العزت موږ او تاسو ته اجرونه ذکر کړي دي. په حدیث کې راځي وایي څوک چې مور او پلار ته د رحمت په نظر وګوري د عمرې منګي ثواب، د حج منګي ثواب. څوک چې د بیمار تپوس له لاړ شي او 1000 فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، نو دغه شان په قرآن مجید کې د جرګمارو دپاره د مصلحینو دپاره یو اجر ذکر شوی دی چې کم جرګمار کم مصلح سړی د الله د رضا دپاره د دوه وروڼو په منځ کې اصلاح راولي، الله رب العزت وایي فسوف نؤتيه اجرا عظیما، وایي زر دی دله به دونه اجر ورکمه چې ده ته څونه په دې دا پرې خوشحالېږي. نو عزتمندو، یوه ناشنا خبره بار بار ما وکړه، هغه دا وه چې ګوره جرګمارو ته دا ویم چې دا به نه وي چې دوه خاندانونه یو ځای شو، دا یو خاندان و، مخکې هم یو اوس هم یو بیا به هم یو وي، خو که په دې په منځ کې دا کمزوري والو دا زموږ او ستاسو وه. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې مینه محبت هغه محبت وګرځوي کوم چې د صحابو په خپل منځ کې و. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډېرې مفصل ښایسته خبرې وکړلې. دې نه بس مولوي مرسلین صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي
او دې مجمع ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، د روغې جوړې په اهمیت باندې پکې خبرې وکړي. مولوي مرسلین صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زما ډیر معززو علماء کرامو او سپینګیرو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول میلمانو ته او راغلي معززو مشرانو ته منګ هر کله او سلامونه او الله پاک د تاسو لا اجرین درکې چې تاسو د دوه مسلمانانو په منځ کې د صلح او د روغې جوړې او د اتفاق په بنیاد باندې رااله او کې ناستئ. زما عزتمندو مولانا صاحب مخکې خبره وکړه او مشرانو خبرې کړې دي. الله رب العزت فرمایي چې په داسې جرګو کې هیڅ خیر نشته مگر هغه جرګې چې په هغو کې د دریو خبرو تذکره وي، چې یو پکې د صدقې امر او بل پکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر امر او په منځ کې د دوه مسلمانانو د صلح خبرې. نو دا د لوی خیر دی، الله پاک دې ته خیر ویلی. او الله رب العزت قرآن عظیم کې بل ځای کې فرمایي والصلح خیر، صلح لوی خیر دی. خیر علماء کرام په ډیرو معنو سره ذکر کوي، خو دې ته لوی خیر الله ویلی چې دوه مسلمانانو په منځ کې چې دی نو اصلاح راشي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولانا صاحب ویل مخکې دا منګرونه اوس بیا هم وروډیو او دغسې رغونه موږ ضروري دوه نسبتونه دي، یو د هینې نسبت دی قومي او یو د اسلام د مؤمن. نو موږ او تاسو کې الله قرآن کې وایي چې مؤمنان رونه دي، د نسبت قوم دغه هغه خبره ده نه ده کړې. اصل مؤمن دی، مؤمن چې دی د یو بل چې دی نو پناه پوشي ده، یو بل ته به معافي کوي. انسان نه کمزوري کېږي نو انسان به اخلاص به چې دی نو یو بل ته معافي کوو. او چې څومره چا محنت کړی دی څوک دلته راغلي دي الله دې هغو له اجر عظیم ورکړي. نو دغسې چې دی نو زمونږ بابا قوم هم راورسېد او دغسې نور مشران هم موجود دي. نو زه په دې لږو خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډیره مهرباني. دلته صدر صاحب خیست رحمان حاجي صاحب راغلی دی، مولانا عزیز الله عثماني صاحب، شربنی مولوي صاحب هم رارسېدلی دی او نور میلمانه هم هغوی ته هم هرکلی. دا مولوي مرسلین صاحب او دې نه مخکې مولانا عبدالظاهر صاحب هم خبرې وکړې. ډېره زیاته مهرباني. زه اوس د ټولو نه مخکې دلته دروند میلمه چې زموږ په دې محفل کې موجود دی ملک ولایت حاجي صاحب، دغه ته خواست کوم چې راشي او د سامعینو ته مخاطب شي، د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ملک ولایت خان حاجي صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو قدرمنو او بی مشرانو ځوانانو علماو د دې غونډو ټولو ګډونوالو امنیتي منصوبینو او د میډیا کارکونکو، د آقا انعامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نهر دن کی طلبات قائمہ او دائمہ صحبت وړاندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوښه او خوشحاله یم چې نن په داسې یو پرتمینه غونډه کې مخاطب یم چې د دوو ورونو ترمنځ تر ډېرې مودې فاصله پیدا شوې وه، مشکلات پیدا شوي وو، او د دغه قومي سپین ږیرو په هلو ځلو باندې چې مخکې نومونه ذکر شو، د پای ټکی کېښوده، د دغه سپین ږیرو نه مشرانو نه د شکر ادا کوم، او هغه الفاظ ما سره نشته چې زه د دې شکریا ادا کوم، په بدل کې به ورته د رب العزت نه په هغه دنیا د جنت غوښتونکي یو، او په دې دنیا د ترقۍ او د آبادۍ او د خوشحالۍ غوښتونکي یو. تل دې راته ژوندي آباد دې وي او سرلوړی دې وي. محترمو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه مشکلات تقریبا مخکې مشرانو وویل تر 50 کاله پورې زموږ خپل غوښو باندې لګیا وو او مشکلات ډېر زیات وو. هغه څه تاسو نه پناه نه دي، تاسو شاهدان یې وایي د دې. دغه فیصله چې وه اصلا مخکې په 2011 کال کې شوې وه، خو د بعضو مادو د تطبیق په خاطر دغه مشکل تر دې دمه راورسېد او تطبیق شوې نه وي. نن یې دغه د تطبیق یوه حصه تطبیق شوه. بعضې مشکلات نور هم شته، تطبیق شوي نه دي مادې. زما د دغه مشرانو نه، د دغه علماو نه، د دغه ځوانانو نه هیله او ارزو ده چې په دغه کې هم هلې ځلې وکړي، منډې وکړي، ځان ستړی کړي او دغه ته هم د پای ټکی کېښودی شي. زه به درته دومره ووایم حاجي صاحب، مشرانو، علماء کرامو، چې فتنې موږ وکړلې او نتیجه موږ ولیده. زه یقین په خدای وکړه چې زه خپله تعلیمي کچه زما ډېره ضعیفه ده. تقریبا چې ماشوم وم د 15 کالو 15مه پورې ما سکول ویلی دی. نور همدغه مشکلاتو جما نه شو کولی چې د خپلې منطقې نه بار لاړ شم او د خپل لوړې زده کړې تر پایه ورسوم. اوس کله چې زموږ دغه مشکل حل شوی دی، زه وایم ګوره اوس زما په کور کې زما مور ډاکټره ده، زما لورګانې ډاکټرې دي، زما زامن ډاکټران دي، زما ورېرونه پیلټان دي. یعنې په مختلفو مسلکونو کې اوس که یو هغه ځوانان چې راتلونکي یوازې زما نه، زما د کورنۍ او زما د دغه یعنې ډېر په خس طریقه باندې مخکې روان دي. خپل ژوند یې وپېژانده، طریقې د ژوند وپېژانده، څنګه د طریقه. یو ځل ما نه په ولایتي شورا کې تپوس چا وکړ، وایي چې حاجي صاحب دا ستاسو وضعیت چې دی اوس ډېر بدل شوی دی، چې څه دلیل دی؟ ما ورته وویل زه به ته یو دلیل ووایم چې یو دا دی چې مخکې به موږ ټاپ تړلی و، په هغه کې به بمان وو، په هغه کې به برجې وې، کلاشینکوف به په لاس کې و، په ماشه به مو لاس اړتلی و. صرف دا مړکه وله او څمله وه او ختم یې. اوس الحمدلله وضعیت بدل شوی دی. موږ پرهار اینځو، صفا کوي، دوا پې لګوو او پټۍ پې لګوو، د دې په خاطر چې دا زخم جراثیم وانخلي او د انسان ته د نور مشکل پیدا نه شي. نو زه یم په هغه وخت اوس کې ډېر فرق دی. نو زه همدې خاطر باندې د خدای شکر ادا کوم چې یو ځل بیا د خپلو ورونو سره یو ځای شو او دغه ټول قوم اکثره پکې زه نه پېژنم، ولې چې دا همدغه مشکل و چې موږ دې منطقې ته نه شو راتلی. د دې تر څنګ موږ ډېر وخت دلته حاضري نه ده ورکړلې. زموږ خویندې، زموږ میندې، زموږ ورونه، زموږ مشران کشران به وفات شوي. د هغو د فاتحې دغه موږ نه دی کړم. د دې سټیج نه ټولو ورونو مشران ته زه دغه فاتحې اعلان کوم او الله دې زموږ مشران کشران خویندې میندې وبخي
او د هغو نور دې موږ ته باقي خدای خیر پېښ کړي. نو موږ مشرانو وویل چې هغه نومونه ځکه نه در کوم چې مخکې ذکر کړه تکلیف یې ایستلی لکه جان عالم حاجي صاحب، نورخان ملک او د دې ترڅنګ دا ټول چې دلته دې نومونه زه په اوس واخلم ډېر وخت نیسي، نو زه د دې شکریا ادا کوم. دوی له دې خدای اجر ورکړي، الله دې اجر عظیم ورکړي. د دې ترڅنګ د ملک نصرالدین د کورنۍ نه چې زمونږ سره دغه د ورورۍ هغه د فاصلې په نږدې کېدو کې ګوګټې ډکله او موږ دلته رالو او موږ ته یې بخښنه وکړه. کور دې آباد وي، الله دې اجر ورکړي او د دې ودونه دې الله پاک ورکړي. نو نور زه خپلې خبرې اوږدول نه غواړم، د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه د ملک ولایت خان حاجي صاحب چې خبرې اترې تاسو واورېدلې. دلته ملک نصرالدین صاحب هم ناست دی، هغه ته هرکلی وایو، خو په دې شعر باندې چې او که نه یاره مونږه څه پوهېږو، او که نه یاره مونږه څه پوهېږو، ډېرو قصو باندې مونږ نه پوهېږو، مونږ ساده باده د غرونو خلق یوه کوو او په یوه پوهېږو. وخت او حالات هوښیار کړي یو مونږ په معمولي شان اشاره پوهېږو. ملک نصرالدین صاحب چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. خو اوس به دا درخواست کوم، اوسه پورې مېلمانو ما درخواست نه کړی، اوس خبره د قربانو شول، مختصر خبرې به کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو مشرانو او کشرانو همزولو عالمانو عالمانو تاسو راغلو میلمانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او زه ستاسو شکریه ادا کوم ځکه چې په دې لنډ تنګ وخت کې چا ته ټیم نه وي، اوس چې موږ فهم کړو الحمدلله یار سره د لرې لرې ځای نه راغلی دی او د کار دپاره یې ځان فارغه کړی دی او راغلی دي. د دې ټولو خلکو زه شکریه ادا کوم. دا لب کې زمونږ او د دوی څه مسله وه د 500 کالو یا خوا شاوه، خو په پړاو په پړاو باندې څه مخکې افغانستان کې یوه غټه مسله وه، ته خو کېناستو ته ختمه شوه. څه پکې پاتې شوي وې هغه مسلې په هغو کې څه کسان دلته راله، خلفل په نوم باندې و، خلفل حاجي ته وایي، هغو راته هغه مخکې خلاصه شوه. پکې ولاد خان حاجي او جمدر خان دله مثال اوس راله، دا اوس خلاصه شوه. ځینې زمونږ داسې ورونه دي چې د دې ولاد خان دپاره هغو ډېرې قربانۍ وکړلې، لکه دې مشرانو ته مخکې خبره وکړه، لکه نورخان حاجي صاحب شو، جمال عالم شو، خیرګل شو، یا دغه شو دا محمدین شو، زمونږ د خپلو ناظرات شو، یا مثال سفیر حاجي شو. دې ټولو پکې هر یوه خپله خواري کړې، دار محمد لا شو، هر یو وطن د خپل نادر خان دلې پورې او د لالزاده حاجي صاحب پورې داسې ټول نه دی پاتې شوی چې په دې خبره کې ما ته منت نه دی کړی، زاري نه دی کړې. ما دا نومونه د کمو خلکو واخیسته، لکه زه به دې پورې ووایم چې د عمر باچا جلې پورې او د هغه د دې باچا امیر دلې پورې کوم یو نوم به زه اخلمه، د شاربانۍ مولوي صاحب دلې پورې هر یو وختان پکې منت او زاري کړې ده. خو الله به له دې وخته پورې نه وه مقرر کړې او اوس به پې الله راضي شوی و. نورخان حاجي الله چې راله او خبره مو وکړله، نو الله کې مونږ خو خدای شته ده چې دومره زور یې را باندې ولګاوه، دومره زوره چې مونږ یې په خپله خبره باندې پښیمانه کړو چې دا لانجه لاته ته وایي، دومره خبره یې راته وکړه زوروره. نو ما ورته خدای شته ده چې د ټولې خبرې اختیار ورکړه، لکه د صاحب او د ټولو څلور کسان پاتې وو، ما ورته د ټولې اختیار ورکړ. خو هغه ولاد خان حاجي به خبره کړې وه، اول ته به هغو خلکو خپل منځ چې څه لږه مسله پاتې شوي هغه به هم الله وکړي، ځکه چې هغه زمونږ ورور دی. که د دې وخته بیا څه سوچ راغلی، څه فکر به یې کلی، د دې وخته به الله نه وه مقرر کړې. زمونږ او د صحي مسله د دې وخته لږه پاتې شوه او زمونږ د دې نور ولاد خان دلې او جمدر خان دلې ولاد خان په شا چې څوک راځي نو هغو ټولو سره زما خبره ختمه شوه. زما به هم دغه خبره وي او زما د ټولې کورنۍ به هم دغه خبره وي انشاءالله. او لکه څنګه چې عالمانو خبرې وکړلې، مشرانو خبرې وکړلې، نو زه
د الله رحم چې کوم دی په دې کې دی د الله حکم او د پیغمبر د طریقې سره سړی خپله زندګي جوړوي. د خواهشاتو زندګي چې کوم دی د الله نوم ده خوښه، ځکه چې په دنیا کې د خواهشاتو زندګي سړی تېره کړي نو هغه په دنیا کې چې کوم دی هم نقصان دی، ځکه چې دنیا کې هم تکلیفونه پیدا کېږي او په آخرت کې خو بیا د هغې څه حساب دی. خو د الله پاک د حکم د پیغمبر د طریقې مطابق زندګي چې چا تېره کړه نو هغه که په باچایي کې وو په باچایي کې کامیاب دی او که په غریبۍ کې وو په غریبۍ کې کامیاب دی. نو موږ او ستاسو دی الله رب العزت د الله د حکم د پیغمبر د طریقې زندګي زمونږ د بچو او زمونږ د نوسو او زمونږ د کړوسو نصیب کړي، ځکه چې دې کې خیر دی او په لانجو کې په نقصانونو کې په دې کې څه خیر خو نشته دی که نه، د دنیا هم تاوان دی او د آخرت هم تاوان دی. نو موږ او تاسو وخت دومره نه ضایع کوو ځکه چې دا وخت کم دی، دلته ګرمي ده. نو زه خبرې نورې کول نه غواړم، فقط والسلام. خو د ټولو خلکو زه شکریا ادا کوم او د شکریا نه بعد چې هر سړی راغلی تکلیف یې تېر کړی بخښنه دې کوي. بس السلام علیکم. ډېره مهرباني ملک حاجي نصرالدین صاحب. دې نه پس زه د صدبر کلي ویلج کونسل چیرمین ملک حضرت خان مشواني صاحب تپاس کوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي. ملک حضرت خان مشواني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته راغلي قابل قدر مشران علماء کرام مختلف علاقونه برول مشران مسکینینا د معیار او د جدول د هرې برخې نه او بیا خاص کار بابای قوم شربڼی مولوي صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو انتهایی نن د خوشحالۍ مقام دی چې موږ په داسې یو مسله کې راغونډ شوي وو چې دا د دې قوم او د منطقې د مشرانو دوستانو ارزو وه او څنګه چې ولې ته یې وویل چې نن 14 کاله مخکې دا مسله یو قسم حل شوې وه، خو څه لږ لږ ټکي یا څه خبرې پکې پاتې وې او دې وخت ته راورسېده بعضې خبرې چې دا نن پکې موږ راغونډ شوي وو ناست یو. نو انتهایی ډېر زیات موږ په دې خوشحاله یو څنګه چې ظاهر مولوي صاحب وویل چې یاره دا 2 خاندانونه نه دي، دا یو خاندان خو مثال په طور په څه وجه باندې دیو کې یو توړ پیدا شوی او په هغې وجه دا د یو بل نه لږ لرې وتي او الحمدلله نن د دې علاقې مشران هغوی په دې کې کوشش کوو چې بیرته دا موږ جوړ ته راولو او دا توړې ختم کړو. څنګه چې نسلي مالک وویل یقینا موږ خو سوچ دا و چې دا خبره بنیادي ختم شي او موږ بیا سره ورونه یو او د یو بل په غم خدای کې د یو بل په تکلیف کې د یو بل په خوشحالۍ کې شریک یو پر وخت کې نو دا ډېره ښه خبره ده. خو په څه وجه باندې څنګه د سخي جسم ذکر وشو د وخت کې هغه یا د راتګ مشکلات وو یا نور څه تکلیف وغه تا راتله نشو رانغه نو مانګه خواهش هم ده د ګلصدین نه او د نصری مالک نه چې ان شاء الله څنګه دا قوم راغون کړي نه او تاسو په خوشحالي کې شریک دي دغه شانته موږ د نبی یو تمه ساتو چې کوم مسائل پاتې دي هغه اختیار هم تاسو د قوم او د خپلونو لور کوي نو ان شاء الله تاسو له عزت او ټکه مخه تک دي او تاسو لپاره د خوشحالي سبب ګرځي قوم هم خوشاله تاسو هم خوشاله او زه هم چیرې ډېر وخت تیر شو په دشمنانو کې خیر نشته ده جانی نقصان هم پکې ده مالی نقصان هم پکې ده او حتی دا چې ایمان نقصان هم پکې ده نو موږ چې کوم وخت موږ په غفلت کې تیر شوی هغه تیر شوی ده او نور موږ سوچ په خپل ژوند وکړو او موږ چې کم کمی هغه موږ ځان نه لري کو نو زه ډېر وخت نه نیسم ځکه چې ډېر مشران دي خبره به کوي نو زه په اخره کې بیا یو ځل دا خبره کوم چې ملک ګلصدین یا د ملک نصرالدین نه
کم یو ټکی نیم پاتې دی زمونږ د قوم په شریکه دا مطالبه وي چې کله موږ دیو ته کینو او دا مسله کله وخت راشي چې دیو موږ سره بیا په هغې اتفاقي او اتحادي او خدای دې وکړي چې دا مسلې زموږ ټولې خلاصې شي او آینده دپاره زموږ داسې مشکلات پاتې نه شي. وسلام. دا د ویلج کونسل صدبر کلي چیرمین ملک حضرت خان مشواري صاحب چې خبرې وکړلې دلته پنډال کې د کامبټ بازار صدر او ډېر درون مشر ملک خیسته حاجي صاحب موجود دی. هغه ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته مختصر الفاظو کې مخاطب شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة صدق الله العلی العظیم. زما قابل قدر مشرانو نن د صدبر کلی د ګلاسان په دې حجره کې موجود د قومونو مشران او زمونږ استاسو ټول د ټولو قومونو بابای قوم مولانا قاضي عزیز الحق عثماني صاحب دې ټولو ته په راتګ باندې خوش آمدید وایم او هرکلی ورته وایم او د الله نه دعا غواړم چې داسې پنډالونه او داسې محفلونه دي همیشه دپاره جاري. باقي د دې موقع په مناسبت چې نن روغه جوړه ده د ملک نصر الدین صاحب او د ګلصدین لالا او د حاجی ولایت خان او ملک جمدر خان په دې باندې ټول قوم ته مبارکي ورکوم او هغو ته مبارکي وایم او چا چې په دې کې منډې والي دي جان عالم او حاجي انور خان حاجي صاحب چې د یوسف والد صاحب دی هغې ته هم دعاګانې کوم او د هغو نه مې درخواست دی چې ستاسو کومې تېرې شوي روغې جوړې شوي دي نو د هغې دا مقصد و لکه دا نن چې تاسو وکړه او خاص کر بیا حاجي ولایت انور خان حاجي صاحب ته دا دعوت ورکوم نن یې نصري حاجي صاحب ته ورکوم نن یې حاجي ولایت خان ته ورکوم او ګلصدین لالا ته ورکوم چې ستاسو روغې جوړې وشولې اوس نورې ستونزې پاتې دي پریشانیانې پاتې دي دا را روان نسل لکه څنګه چې حاجي ولایت خان ویل دا نور په تعلیم مالامال کوي په سبقونه مالامال کوي په قلم مالامال کوي او دا ټوپک دا ګنده وسلې نور د دې وګونه راکوزه کوي کوشش وکړي ډېرې ښې موقعې دغه دي جوړې شوي دي. الله تعالی دې زمونږ استاسو مشر ملک محمد زرین صاحب چې نن د مشواڼي قوم سلسله او شمله د هغه په وجه باندې او د نورو مشرانو په وجه باندې د بابای قوم په وجه باندې په هلو ځلو باندې ډېره غټه شمله ده. دې شمله کې چې کوم کندهونه دي هغه راټول کوي هغه صلح طرف ته راوړئ هغه اتفاق طرف ته راوړئ کومې نوې پریشانیانې چې پیدا کېږي د هغو حاله مباسئ. زه وخت نه ضایع کوم د خپل د طرف نه د جندول د قومونو د طرف نه تاسو ټولو ته مبارکباد درکوم او د دې ټولو قومونو نن چې څوک راغلي دي او په دې پنډال کې حاضر دي هغو نه د الله تعالی په قول وعده اخلم چې هسې به نور نه کېنو د امن و امان او د جندول د ترقۍ او د جندول د سوکالۍ او د خپل پوځ څه شانه به شانه په هر وخت او په هر ډګر کې ولاړ یو او د هغو سره موازي وي او د اتفاق او د اتحاد او د تجارت او د امن و امان او د قلم او د تربیت د کوششونه کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله. دا حاجي خیس الرحمن صاحب چې خبرې اترې تاسو واورېدې وایي چې مري خو په لار د پیغور نه ځي مري خو په لار د پیغور نه ځي
د خپل تاریخ ته مفتور نزي شور کومه دی په شور نزي او پښتون جنت ته په زور نزي په رضا تر دوزخو در سره ځي نه. د دې نه پس زه ملک حاجي عمر باچا صاحب درخواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ډېر مشران قدردان دې کې ناست دي، نمونه ناخلم په ټول قومونو خلک چې په کې مشترکه دي. زه دې ټولو ته سلام وایم او د دې ټولو شکریه ادا کوم. دا خلک مونږ ته په کورنۍ کې لنډې او دوی ډېره غټه قرباني وکړه، الله پاک دې دوی له اجر ورکړي. دا په دې کې موږ منډې ترډوالې دي خو کامیابي نه وه موندلې، او بیا په دې کې چې کوم ځای زموږ خوری دی او انور خان حاجي دی دوی کامیابي بیا مونده او دې سره نور ملګري دي، نو زه دې ډېر شکریه ادا کوم. د هغې نه بعد زه خبردار کوم چې دې وخت کې سخي حاجي صاحب نشته، لږ کنډمتوب دی، خو دغه ته په سخته باندې وایم ملک نصر الدین کا او دغه ته چې به په هېڅ شکل به خبره نه پرېږدو او خبره به مونږ مخې ته بیو او خبره به مونږ انشاءالله د الله تعالی په فضل او رحم سره او وارو. مونږ به په دې کې څه سورې مورې څه شی نه پرېږدو. دا زموږ ورورولي ده، دا زموږ اتفاق دی او الله پاک چې په ټوله باندې خوشحالېږي نو دا په دې خوشحالېږي چې ټول انسانانو زړونه یو ځای شي. خبرې راغلې وې ډېرې زړې خبرې دي. 50 کاله یې وشوه د افغانستان حکومت کې بیا خبره مسله واره شوه او الله تعالی رحم وکړو. د دې مشرانو په وجه باندې د دې روغه جوړه وشوه. په دې کې ډېر مخکې نقصانونه شوي وو، زیانونه شوي وو، تاوانونه شوي وو، خو الله تعالی رحم وکړو او دا مسله په خیر خیرت سره ختمه شوه. د دې نه وروسته معمولي څه لږې خبرې پاتې شوې وې، د هغه یې ملک نصر الدین سره تعلق ساته، نو هغه خبرې به انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو ډېر زر تر زره به چې کوم دی دا خبرې ختمو. خو دا نن د سټیج نه ملک نصر الدین ته وایم چې د دې اختیار ستا نه دی، د دې اختیار ستا د دې قوم دی، دا قوم ستا قوم دی. دوی چې څه فیصله خوښوله نو دغه سورې به پکې نه پرېږدو، دا مسله به ختمو، مسله به آینده لپاره ختمو. ځکه چې دا زموږ ضروري ده چې ټوله مسله وارئ او موږ د یو بل سره په مینه محبت باندې ستړي مه شي، دعا سلام د یو بل غم خاده کې شریک شو. زه نور څه ویل نه غواړم، زه د ټول قوم شکریه ادا کوم او فریقینو ته مبارکي ورکوم. فقط والسلام. ډېره زیاته مننه دا ملک عمر باچا حاجي صاحب چې خبرې وکړلې او په لنډو هغه کې خپلې خبرې چې دی نو راټولې کړلې. دې نه پس زه د برول ملک خان باچا حاجي صاحب ممبر صاحب درخواست کوم خو په دې شعر باندې چې په مینه مست دي په وفا د هر چا ښه پوهېږي. بابا په مینه مست دي په وفا د هر چا ښه پوهېږي، زمونږ د ګټو او د خاورو د کورونو خلک یاره یو ځل خو لږ د ښاره چېرته راشه که نه، یاره یو ځل خو لږ د ښاره چېرته راشه که نه، بیا به ته وګورئ چې څنګه وي د غرونو خلک. ملک خان باچا ممبر صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه څومره د لور ډېر مشران د اپر ډېر مشران زه د دې ټولو شکریه ادا کوم چې دې پروګرام لاله دې پروګرام ولا راغله واغله مس ټولو مشرانو خبرې راغلې وکړلې. زه څومره خبره وګورم کومه نو پر خبره باندې باسته شوی دی. او کومو کسانو چې په دې کې منډه کړله وایي او تکلیفې تېر کړلې د دې اجر د الله پاک دغه کې ورکړي او چې کومه ستونزه پکې پاتې ده همدغه مشران دې راپاڅېږي باقي د هغه خبره دغه کې ده ختمه کړي. او زه د ټولو مشرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او باقي چې چا چې دا فیصله وکړه د دواړو فریقو ته مبارکي ورکوم. ډېره مهرباني شکریه. ډېره زیاته مننه ملک خان باچا ممبر صاحب چې ډېر په مختصر الفاظو کې خپل خبرې راټولې کړلې. دې نه پس دلته زموږ سره د ویلج کونسل شینا او تنګي چیرمن وحید الله مشوانی صاحب موجود دی. هغه تپاس کوم چې راشي او دغه رنګې په مختصرو الفاظو کې خپله خبره تاسو ته کیږي او مخاطب شي. شکریہ تاجک صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې د ټولو مشرانو د ټولو نه اول زه شکریه ادا کوم او د زړه درته دې ته هرکلی وایم
عزتمندو دا فریقین چې کوم دي نو دا یو ولایت حاجي صاحب چې دی دا زما سکت روزی دی او دا انور خان ماما دا زما ماما دی او دا زاده مې ماما و نو دلته کې چې کوم دی نو د دې په منځ کې چې دا کومه تنازع وه نو د ټولو نه زیات خفګان به چې کوم دی نو ما ته زما مور ته زما پلار ته ځکه چې هغه تګ راتګ به د دوی زموږ سره نه و نو ډېر زیات به پریشانه وي دلته الله تعالی رحم وکړو او دغه خلک چې کوم دی نو راځه شو دي چې دا ټول زما ماماګان دي او څه کم ماماګان مې دي که هغه دل طرف ته دي او که آ طرف ته دي نو زه په دې ستړي باندې د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم چې الله تعالی دې دې له اجر ورکړي او چې څومره مسلې دي دلته نو د هغې دپاره د حل کولو دعا غواړم امید دی چې دا مشران به په دغه کومه مسله چې پاتې ده نو په دې کې مستړي وکړي چې دغه هم حل شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډېره مهرباني او بس دا ناس خلک چې کم یې نو ستاسو مونږ د صبر ډېر امتحان واغستو نور ستاسو د صبر امتحان ډېر ناخلو لږ صبر به وکئ نور ځکه چې زموږ سره لا یو دوه یا درې مقرنین پاتې دي دلته مولانا عزیز الله عثماني صاحب هم ناست دی په هغه به خیرۍ خبرې کوي د ټولو د هغې نه مخکې زه ملک نادر خان حاجي صاحب موجود دی هغوی ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي ملک نادر خان حاجي صاحب سفیر حاجي صاحب ته راشه ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول راغلي مېلمنو ته مشرانو ته کشرانو ته هرکلی او ستړي مه شوئ په خیر راغئ او ډېر وخت هم نه نیسمه دا کومه معامله چې راغلې وه او کومه معامله پاتې وه نو دې ټولې جرګې او دې ټولو خلکو زه شکریه ادا کوم لکه دا چې خصوصا زما دپاره کړي او الله دې ډېر اجر ورکړي او پاک پروردګار دې په آخرت او په دنیا باندې دې بدلې ورکړي وسلام. ډېره زیاته مننه سفیر حاجي صاحب رالو سفیر حاجي صاحب نه مخکې حاجي صاحب راځه ته لږ معمولي غوندې غازي خان راغلی دی نو ملک غازي خان صاحب ته خواست کړو چې راشي مخاطب شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. په پنډال کې ناست مشرانو کشرانو د لرې ځای نه راغلي مېلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن خبرې مشرانو ټولو ختمې کړلې او څومره خبرې چې وې هغه وشولې خو زه به یو څو خبرې وکړم چې نسرین ملک یو څو خبرې وکړلې چې څه موضوعات وو او د سخي حاجي صاحب په باره کې هغه پاتې شولو نو هغه خبره اشاره ورکړله چې انشاءالله دا به په یو څه وخت کې انشاءالله حل شي. نو زه د ګلصدین حاجي صاحب او نصرالدین ملک د ګل رسول دغه شان د سید حسن حاجي صاحب مومن لاله دې ټول شکریا ادا کوم چې د قوم له عزت ورکو او دا خبره په خیر خیر سره راټوله کړله او انشاءالله دا کورنۍ چې کومه ده دا یوه درنه کورنۍ ده د عزت کورنۍ ده چې دوه سپین ږیري دې ته کله کښېني نو هغه خبره که ډېر بده وي خو هغه سپین ږیرو له هغه عزت ورکوي او هغه خبره د عزت په طریقه باندې حل کوي. نو انشاءالله زما د نصرالدین ملک او د هغه د کورنۍ نه او د خاندان نه دا تمه ده چې دا کومه باقي کومه موضوع ده نو دا هم په ښه طریقه باندې حل کړي او دې سپین ږیرو ته به د خپل اختیارات حواله کړي او زر د زره به انشاءالله مونږ چې دا بله خوشحالي ده د دې هم ډېر ارزومند یو چې دا خوشحالي هم راټوله شي او زمونږ دا ټول وروڼه په یو ټغر باندې کښېنو او یو ځای ته راټول شو. که په ګاونډ کې بې اتفاقي نو هغه هم پیدا نه کوي که د ملکونو بې اتفاقي هغه هم پیدا نه کوي او که د دوه وروڼو په منځ کې هم بې اتفاقي د بې اتفاقۍ نه هېڅ هم نه جوړېږي او موږ کوشش دا دی چې اتفاق وکړو او وروڼه شو او موږ وروڼه وو او بیا به وي او مخکې مو اوس به وي فقط والسلام. ډېره مهرباني غازي خان صاحب ملک سفیر محمد صاحب موجود دی ډېره مهرباني او ورته خواست کوو چې تاسو ته مخاطب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. په پنډال کې ټول مشران او کشران چې څومره موجود دي که هغه د بر دي او که د لرې دي که د خپل خاندان دي که د بار څوک دي ټولو ته ستړي مه شوي یم او ټولو ته هرکلی وایم. د جرګې نمایندګان چې څومره دي ټولو ته مبارکي وایم الله دې قدر وکړي د عزت دې وکړي. داسې څه خبره پاتې نه شي چې سړی وکړي خو یو خبره چې بار بار ټول یې کوي هغه د نصري ملک پورې تعلق ساتي او که
نور زموږ د خاندان کې چا پورې تعلق ساتي یا هلته تعلق ساتي په کوم خاندان پورې، نو دا زموږ یو مشترکه مطالبه ده د دواړه خاندانونو نه، که هلته وي او که دلته وي. یو کومې ستونزې چې په منځ کې پاتې هغه زموږ د دې خاندان او زموږ د دې کورنۍ او د ټولو سپین ږیرو مشترکه مطالبه ده چې دغه مطالبه زموږ دا او بیا به مې او د نن نه لکه نصري ملک نه چې د خلکو مطالبه وکړه، د ګلصدین د خلکو مطالبه وکړه، ستاسو اختیار نن د دې سپین ږیرو د جرګې په خاطر باندې هم نن د جرګې ته واده کوي که د بل ځای نه ستونزه وه هغه به موارو، خو را روان چې څه پاتې دي درخواست ته کوو. زما په خیال کې دومره څه خاص به پاتې نه وي، ډېر معمولي مسلې به پاتې دي، د 50 کالو پورې تړلې صرف د معمولي مسلې پاتې نورې ختمې شوې. نو درخواست هم دا دی چې د دغه مسلو د قوم او د ورورۍ د اختیار ورکړي، لکه څنګه چې د نورو په عزت باندې ختمه کړه. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، خوند به دا کوو چې نن نوم به څه واخلو، خو چې څنګه د ولایت طاهي صاحب سره ټوله خپله ډله موجود وې، نو ډېر خوند به یې کړی وی، ډېره مزه به یې کړې وی. خو زه انشاءالله دغه به وشي او دغه درخواست دی چې را روانو ستونزو ته فکر وکړي او دغه محدود کړي. السلام علیکم. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او زه شکریا په پینډال کې د ناستو ټولو خلکو ادا کوم. مونږ ډېر شی پروګرامونه لیدلي دي، ډېر شی په سوونو پروګرامونه لیدلي وو، خو دونه په توجه باندې مقررین چا هم نه دي اورېدلي. ستاسو دا ناس خلک چې او ډېر په توجه تاسو واورېدل، نو زه ستاسو شکریا ادا کوم او الله تعالی هم دغه شانې صبرناکه ساته. بس اخرنی میلمه زموږ سره مشر شربنی مولوي صاحب مولانا عزیز الله عثماني صاحب ډېر شی القابات ورته میلاو شوي، زه به کم کم وایم، خو بابا بس د ټولو دپاره زموږ پوره دی. زه د جرګې د ممبرانو یو ځل بیا نومونه اخلم، ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی د دونه هلې ځلې وکړې. په دې جرګې ممبرانو کې انور خان ملک صاحب، جان عالم ملک صاحب، محمدین ملک صاحب، مولانا عزیز الله عثماني صاحب، خیرګل ملک صاحب، ملک خان باچا د برول ممبر صاحب، مولوی مرسلین صاحب، قاری عبدالظاهر صاحب او مولوی محمد انور صاحب، قاری شفیع الله او داسې نورو ډېر شی ملکانانو مشرانو کردار ادا کړی دی. او هغه ورځ ده چې نن دا ورونه بیا سره ورونه شو. زه مولانا قاضي عزیز الله عثماني صاحب بابا ته خواست کوم چې راشي، اخري خبرې تاسو ته وکړي او دعا هم ورسره وکړي. الحمدلله کفا والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. قال عليه السلام: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، كونوا عباد الله اخوانا، او كما قال. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر محترم حاجی ولد خان صاحب، جناب ملک نصرالدین خان صاحب، جمال احمد صاحب، صدر صاحب، خیستر رحمان صاحب، دیر و درانو عزتمندو مخورو مشرانو د کورانو د قومونو مشرانو، زما د زړه او د سر سترګو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. غور سره توجه غواړم. الله تعالی فرمایي مؤمنان خپلو کې وروڼه دي، ټول لګو وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه چې چا ویلې ده، کدا شرق کې ده، کدا غرب کې ده، کدا شمال کې ده، کدا جنوب کې ده،
کدا تور دی کدا سپین دی او چې دا د هر قوم سره تعلق لري دا د یو آدم علیه السلام د یوې هوا به یو اولاد دی او الله تعالی فرمایي دا په خپلو کلونه دي رور ضرور خیر خواهی کلم نه ده پکار چې رور د ضرور بدخواهی او که کله رور د رور بدخوا کېږي نو دا د دنیا د محبت د وجې ده ناغې سلسله کې یو څو قطعې دي د دنیا محبت زر زوال ته رسي بس د رب مینه کې سړی کمال ته رسي پیرو کې نور لاسموها نادانا پیرو کې د لاس کله لال ته رسي اے د دنیا د معشوقو مینه کې ډوبا په والله کدا حسن د خور جمال ته رسي او د دنیا د عاشقان چې ټول راغون کې په والله کتور حبشي بلال ته رسي وګو دوستانو رسول الله فرمایي بغض مکوئ تعلقات ولې خرابېږي بغض د وجې نه بدنیتۍ کینې د وجې نه د الله نبی فرمایي حسد مکوئ د الله نبی فرمایي یو بل نه مخ ماړوئ او د الله نبی فرمایي د قومیتونو د رورولو د وینې رشتې یو بل سره مه قطع کوئ څلور خبرې پیغمبر وکړ چې مې کوئ دو خبرې د الله پیغمبر وکړ چې کوئ کونو عباد الله اخوانا د الله بندگان شئ او خپل کورونه رونه شئ اوس د ضرور په باره کې غزه په دې تبصره زما ما ته وخت اجازه نه راکړئ خو صرف په دې یو فقره خبره وکړم چې رور ته ودرېږي رور چې رور ته ودرېږي که شړی وي سره شانونه شلی وایي رور مې راغلی دی څه وکړم ټول قوم ته زه اختیار ورکوم نصرالدین ماما د طرف نه چې د پاتې مسلو په باره کې تاسو ته فیصله وکړه هغه فیصله به دوه څلوري دا ټیک وایم ملک ماما دا ټیک وایم ما ته وویل چې او یا نه دا نه وه چې زه درته سوال کوم او زه درته جولی نیسم نه چې زه الله منم د الله رسول منم قرآن منم ایمان او اسلام منم دل منم بیا پکې د دې خبرې څه ضرورت دی چې دا مې نفس نه مني او دا مې نفس مني الله خو وایي چې ادخلو فی السلم کافه چې مسلمان ځان ته وایي نو مکمل اسلام کې به داخلېږي څه زما د طبیعت او څه د الله د طبیعت دا مسلمان دی الله تقبل نه ده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ټول په اخلاص درود شریف ووایه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم یا الله من وړاندې چې څومره ورونو څه ولوستل ورونو واورېدل ما څه وویل ورونو واورېدل الله ول موږ ته د عمل کولو توفیق راکړه الله دې ملک د امن او د محبت پاکه فضا قائم وکړه الله ستا دپاره موږ رونه کا د دنیا په لالچ هم دشمنان کا او موږ د دنیا په لالچ دوستان کا پاکه کار هم دوستان کا چې ته پې خوشحالېږې او که چېرته دشمني راځي نو په هغه کار دې وي چې ته پې خوشحالېږې په هغه طریقه مو دشمنان مه که چې ته پې خفه کېږې او په هغه طریقه هم دوستان هم مه که چې ته پې خفه کېږې او یا الله زموږ د دې ملک تمام ادارې د دې ملک په حفاظت دپاره د اسلام د بلند سرزمین د حفاظت دپاره الله په حفاظت کې وساته ټول قومونه موږ د یو ادم بچي یو الله زموږ زړونو کې د الفت او د محبت پاکه فضا پیدا کړه او دا خلک په دې غرمو کې په دې ګرمۍ کې چې خولې پې بیږي د یو دوو ډلو مسلمانانو دپاره راغونډ شوي دي هر قدم کې ورته خدایه ما سره د ګناه د عفو اعلان وفرمایه او د دې پینډال نه چې موږ بار کې په داسې حال کې بار کا چې په تمامو تېرو ګناهونو راته د عفو قلم راکاږې بیا توفیق مه راکوه چې هغه کار وکړو چې ته پې خفه شې امین یا رب العالمین هغه مشران چې کوم مخکې وفات دي که دې واقعاتو کې دي که د دې نه بغیر دي خویندو وروڼه الله ټولو ته مغفرت ورکړه او الله څوک چې موږ کې بیماران دي هغوی ته شفا ورکړه څوک چې بې اولاده دي نیک اولاد ورکړه او د چا چې شته ما داسې خلک هم وکتل چې اولاد یې شته خو خدای ماته خلاص کړي نو رب هغه اولاد یې تابعدار او دیندار وګرځوه
او موږ د پاره قرۃ العین کا دستور کو ټنډکه کا او رب خپل قران کې وایي ان من ازواجکم واولادکم عدوا لكم فاحذروهم تاسو په خزو او په بچو کې زل تاسو دشمنان نظام ته وساتئ الله دغه بچو دغه خزو موږ ته پناه راکا دې مجلس کې خیر او برکت را واچوا کوم جوړه چې ان شاء الله وفات دوام ورکا الله تعالی عزیز شاه موږ ته راضي وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين